सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिल मजीद। वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुशाली की पे मोमिन हर मुसलमान चिराजी कला माह रमज़ान गुनाहुला पके ख़त्म शी इंसाना गुनाहुला पके ख़त्म शी इंसाना दगलवे फजल दे द पागनी सुबहाना। इबादत कला तरावीह कला नेक अमल कला इबादत कला तरावीह कला नेक अमल कला डेर डेर क्लप के तिलावत दपा कुरान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़माल इस्लाम इज़्ज़तमंद मुसलमानानुरो अल्लाह रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल मुसरज़मा पर कामिल ईमान खुशाला का द जुम्आ मुबारक औरज़दा द शाबान मुअज़्ज़म अखिरनेश प्योरजी माह रमज़ान अज़ीम व बेहतरीन व क़दरमंद म्याश रा रवाना द पमुंग व तासु
نور قومونو باندې روجي وي چا باندې لس روجي وي چا باندې 3 روجي وي چا باندې 100 وي او دی قوم ته او دی امت ته الله تبارک وتعالى ماہ رمضان شریف ورکړي دي چې دا ډیرو پیغمبرانو الله ته سوال کړو چې یا الله کریمه زمونږ امت د پاره ماہ رمضان راکا الله کریم بوته زما پیغمبرانو تاسو نه بعد یو محبوب پیغمبر دنیا ته روان دی دا ماہ رمضان شریف ما د هغه امت د پاره ساتلې دي چې هغه امت ته په دې ماہ رمضان کې بخنه او بخشش کیږي ځکه محبوب فرمایي ورمضان الشهر امتی بل روایت کې راځي ورمضان الشهر الله رمضان میاشت دا زما د ګناهګار امتیانو میاشت ثابت کال بدوی په له العب کی تیر کی بالمازه کی بد عمله کی بتیر کی او چکل ور باندې ماہ رمضان راشد تمام گناہونه وته معاف کما ځکه ماہ رمضان د عبادت میاشت دا د تلاوت میاشت دا د ذکر میاشت دا د خیراتونو د صدقات میاشت دا د نیکو عملونو میاشت دا او چې پدې کې وسوک په الله ځان اون بخیه ډېر بدبخت وي اور ځکه حدیث پاک کې راځي چې حضور پاک علیہ السلام صحابو ته صحابو تاسو ته بدبخت انسان ښکاری صحابو قربان بدبخت انسان کم یو دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو کال د باندې تیر شي او دی په له لعب کې اختوي د دنیا پکار او کسبونو کې دی اختوي دنه الله هیروي د قران عظیم تلاوت نه هیروي عبادت نه هیروي نور نیک اعمال دي نشي کوله خو بیام د هغه د بخښنې د پاره الله ماہ رمضان پیدا کړی دی او کله د باندې ماہ رمضان راشي او دې په ماہ رمضان کې په الله باندې ځانو نه بخي په ماہ رمضان کې په الله ځانو نه بخي دا بدبخت انسان دے دا بخت بیکار دے بدبخت انسان دغه دے چې په د ماہ رمضان دا شدی په الله ځانو نه بخي او زدا خبر عرض کوم چې د بخنې دو ځای دي یو کعبۃ الله د بیت الله شریف یو انسان بیت الله شریف تلال شي پیسې خرج کی تکالیف تیر کی او مشقت کی شوګریم تیر کی دغه قانون د لاندې وخت تیر کی چې کوم صح قانون د هغه دی او بیا تکالیف برداشت کی او د بیت الله نه طواف کوي د خانه کعبه نه چکر وهي تاویږي او دې په خانه کعبه کې په الله ځان اون بخي بل بکم زې بخي دې په خانه کعبه کې په الله ځان اون بخي د بخنې جوګه ځان جوړ نه کی واپس خپل وطن ترازی او د ګناه پر هو دی نوي د غیبت پر هو دی نوي د بد عمل پر خو دی نوي نو څنګه د په خانه کعبه کې په الله ځان بخلې دی یو خانه کعبه د چې الله انسان ته الله تبارک وتعالى بخنه کوي
دویم نمبر ماہ رمضان لے، ماہ رمضان راشی انسان بان لے او دے پا ماہ رمضان کی دا گناہ نہ توبو نہ باسی بل بکم دے توبو باسی. قبر کی خو بیا توبی نیست لکی گی چیرہ بس دنیا کی جسکم کوما او قبر کی بگورم ناک چکل استر کی پٹی شی بستا نیک عمل ختم شو، بد عمل ختم شو، التبا تاثر بے حساب کتاب کی آخو دا حساب او دا کتاب زیرے چیتا پا دنیا کی پا اللہ زانو نبخی بیاہو قبر کی بخل کی. ٹکتا کتابوں دا ذکروں کی انسان بد عمل رے خدا غن شاتنی کا اولاد پاتی شوے ہاں غنی کا اولاد دا قرآن عظیم تلاوتو نکی عبادتو نکی دی مور پلار تے ثواب وربخی. بیا دا آغی بدلی اغتا قبر کی ملاوی دیشی، قبر کی ملاوی گی. نمائی رمضان بہترین قدر مند میاش دا احترام پکارے خوشحالے پکاری، خوشحالی پکار دا چھ ماہ رمضان را روان وی او نیکان او صلحا دیندار خلق و تا خوشحالی کی ماہ رمضان تا ذکر عبادت ور کی خوان کی، تلاوت ور کی خوان کی، ذکر ور کی مزہ پیدا کی، انسان پاک سپاشی دا گنانا. یو سڑے چی نفلی روجہ ساتی نفلی روجو ساتی او هغه یو مجلس تراشی هغه مجلس کی خراس کاک تیار وی او هغه تخلق وی چې تم خورا کنا دیویر زما خو روجه دا نو خلق دومره احترام کوي چې دا روجهدار په مخ کې خوراکم نه کوي وی د روجه دا او د بدیش طعامونو تزلوشی داغه په مخ کې خوراک نه کوي. ماہ رمضان کی خود تمام خلق روجدار وی، مسلمانان تمام روجی ساتی. حضور پاک علیہ السلام فرمائی یو سڑی پا ماہ رمضان کی روجو ننسی قصدن عمدن روجو اخری، قصدن عمدن روجو اخری. دیکھ ثابت کالنا کو طول عمر روجو ساتی خدا غیوی روجی بدل نشی پورا کولے چی قصدن آمدنی روجہ خولنوی داغی بدل پورا کولی نشی تمام عمر چی دی روجو ساتی دا غیوی روجی چی قصدن آمدنی خولنوی داغی بدل پورا کولی نشی. یو سړی ته عذر دی بیمار دی تکالیف دی وتا بیمار دی نو هغه ته پر روجه کې رخصت تی چې هغه روجه خوړی شي چې دی بیمار دی. یو چې کله روجه شروع شي دا چې کوم خلک دا روجي نیوی نشي کنه ناغي بزان ډاکټري پرچی جوړی کی او پیڑے تو ڈاکٹران تگرز یرا ما دا تکلیف دے او زه بیمار ما او ما تا پدی کیولی که چه تال روجه نیول خندی ڈاکٹر صاحب چراغا نا 1000 روپے پیس والی 15 سوا او بیا آغا تا دویانی مولی که چیزا بس تب تاکہ دا بیماری دا بس روجه منی سنا روجه مساتا آگا وہ یہ ڈاکٹر سے ما طویج بستر روجہ منیسا نو بیا آگا ما تا ڈاکٹر وی بیا ڈاکٹر گرمی نا تا بیماری تا عذر دی شرعی
او ته روژه نیسي او تا ته تکلیف پیدا کیږي نو تا ته رخصت دی نو بیا خیر دی روژه خوړی شي. او چې تا ته تکلیف نشته روغ رمټې خوراک کولی شي اسکاک کولی شي منډې تللې وهلی شي کاروبار کولی شي مړي ژوندي کولی شي او بیا هم ته ډاکټرانو پسې پرچې ګرځې چې په دې کې ولیکه چې زه بیمار یم ما دپاره روژه ښه نه ده. دا روژې ته بانې لټول دي اورې دا روژې ته بهانې لټول دي. روژه داسې یو څیز دی چې انسان پې الله ته نږدې کېږي شیطان نه لرې کېږي. د روژه دار خواله شیطان نه راځي. چا چې روژه نیولې وي هغه له شیطان مخې ته نه راځي. ولې روژه دار سړي کې دا کمال پروت دی چې چا روژه وي هغه زنا نه کوي غلا نه کوي غیبت نه کوي پردی مال نه خوري وي زما روژه ده. دې څیزونو نه پرهیز کوي. شیطان بیا دغه خواله څه دپاره راځي؟ شیطان هو په هغه ځای کې کار وي چې د مسلمانان ناس وي د یو بل غیبتونه کوي نو شیطان ورته منځ کې راګزار شي یو بل تیز کي یو بل ته خبرې ښیي یو ته کوي بل ته کوي یو ته کوي بل ته کوي. هغه خبره دومره پورې غیبت ونیسي چې د ایمان نه ور باندې خلاص کی د ایمان نه په خلاص کی. نو شیطان هو په دغه ځای کې کار دی چې دوه کسان په منځ کې وجنګي پردي مال ته دی غل کی زنا در باندې نعوذ بالله کی غیبت در باندې کی نور نقصان در باندې پیش کړي. شیطان خو دغه عمل له او چې کله د انسان روژه وي دی روژهدار وي نو شیطان دغه خواله نه راځي وي دی الله سره واصل دی د قرب او نزدېکت د الله سره دی نو شیطان بیا دغه خواله نه راځي. ماہ رمضان بهترین میاشت دا رزق ورکی فراخه ملاوی رزق پکې فراخه ملاوي. ثابت کال خلق کمزوري خوراک کوي او چې کله ماہ رمضان راشي ناغه مخ کې چې کوم دی یو میاشت ټاک ځان ته جمع کی یو میاشت ټاک ځان ته جمع کی نو فراخه شیزونه ځان لروړي په وجه د دې چې بیا په رمضان کې وتی نشم او ډیر طعامونه او خوراکونه سره د اچارونو دا را جمع کی او ځان ته کیږي. خیر دی که غریب سړی د خوراک د لاسه محروم شي غریب سړی نقصان سره واقع شي هم مالدار سړی ځان د پاره انتظام کوي. بابا فرمای خد دا دنیا چی تو خد د عقبای چی فقیر لره ورکی او فقیر سرشی په دعا. دنیا خزه خشیز دی او چې په خزه کې پکار شي. دنیا خشیز دی او چې خزه کې پکار شي. چا غریب او فقیر او مسکین لا د ماہ رمضان شریف سودا او طعامونو یو شی بل شی واخیستل داغه کور ته یوړل هغه پاغې روزه نیسي روزه پې ماتئ ثواب د چا کیږي داغه په خپل ځای ثواب دی. خو چا چې طعام وروړی دی روټۍ وروړې ده طعام یې وروړی دی نو هغه ثواب کې مشترکه هغه سره شریک دی. هغه چې په دغه خوراک باندې کم یو نیک عمل کوي چا چې سوداګانې وړي طعامونه وړي هغه ورسره په دې ثواب کې شریک دی.
اجر او ثواب وته ملاويږي. حقم د مسلمان ادا شي، د ګوانډي حقم ادا شي او تا ته پاغه باندې اجر او ثواب هم ملو شي. یو لن مثال برته پیش کوم. دا جمعه چې کوم وخت نه بعد ده مثال د ته پیش کوما. دا جمعه د کوم وخت نه بعد ده بنیاد کی خورے شوی د دې مسجد عبادت کیږي، تلاوت کیږي، ذکر کیږي، فکر کیږي، نیک اعمال په دې مسجد کی کیږي. سړی دنیا لتلې وفات دے یا ژوند دی خو چې کله وفات شي دا جمعات آباد وي د دې ثواب هغه ته قبر کې ملاويږي. قبر کې د دې اجر او ثواب ملاويږي. قبر کې اجر او ثواب د دې ملاويږي. من بنا لله مسجدا کان الله له بیتا فی الجنہ. چاچی جماعت جوړ کو آباد کو زیول واخست یا تعمیر علی آباد کو یہ خدمت د جماعت کو یہ آباد کو او پاغی باندې خلق منځونه کوي او دسونه کوي عبادتونه کوي. الله تبارک وتعالی د دغه انسان د پاره په جنت کې کور تیاروي. جنت کې ولا بنگله جوړي، کور جوړي. تا ته یو سړی وای حیات آباد کې تا ته پری بنگله ملاويږي، لس چته بنگله تب هلیکاپټر کې ځان نه سیخوا بنگلې ته ځان جوړي اوري. او تا ته د الله محبوب پیغمبر فرمای صادق او مصدوق پیغمبر چې تا ته جمعات په آبادولو او جوړولو باندې په جنت کې بنگله ملاويږي. په دې خو به ایمان ساتي که نه؟ په دې خو زموږ د ټول ایمان دی چې د الله محبوب کومه خبره کړې هغه رښتیا ده. تا ته جمعات په آبادولو او جوړولو باندې جنت کی بنگلہ ملاوی. خدا کا بنگلہ با بات کی ملاویگی. ثواب و اجر ډیر دے. دغه شان کتر و جدار دا پارا تو عام واخلے، درو جماعت دا پارا سامان واخلے او دا پیشمنی دا پارا تو عامون واخلے وغا پاغی باندے روجہ او ساتی. غریب سڑی پاغی روجہ او ساتی. داغه چې سونه اجر ملاويږي دون اجر او ثواب بتا ته ملاويږي. دون اجر او ثواب بتا ته ملاويږي. ولې هغه یو ګلاس او بنوي په ورځ د قیامت داسې خلق به رواني په حشر په میدان کې آوازونه بکیږي زما طرف ترازا، زما طرف ترازا. خلق به سب په سب ولاړي. دا کم خلق دی؟ دا هغه خلق دی چې الله ولا په دنیا کې دولت ورکړو دی په صفونو کې ولال دی. دا کم خلق تیریږي دا غریبانان خلق تیریږي. چاچی وسره په دنیا کې امداد او اخلاص کړي دا غریبانان وته وي زمون طرف ترازه زکتا مون سره اخلاص او امداد کړي. استاد اخلاص او د امداد د قبول الله مون له د عبادت توفیق را کړو، د ذکر توفیق را کړو، د رجوع نیولو توفیق را کړو، د عبادتونو د ذکرونو توفیق را کړو. ستاس ثواب چې کوم دی هغه مونږ سره شریک دی. مونږ تا ته خپل اجر او ثواب درکو. چې کوم اجر او ثواب مونږ ته ملو دی مونږ تا ته هم درکو ځکه تا مونږ سره اخلاص کړی دی. عزتمند مسلمانانو ماہ رمضان دومره بهترین او عظیم او قدرمند میاشت ده چې محبوب فرمای دا زما د ګناهګار امتیانو د بخښنې میاشت ده.
तैयार हुई है कि तैयार नहीं है? माह रमज़ान तो तैयारी है क्या? ईमान दे था वही कि माह रमज़ान रा रवान मुसलमान खुशहाल है जमून द बखन म्याश रा रवान सोना पकी तिलावत मज़ की, सोना पकी इबादत मज़ की, सोना पकी मुंजुना ख्वान कई, जुमातुन डक वी डक सब ब सब खलक जुमातुन की नास थी कि माह रमज़ान ला खलक उन जुमात नूजी हो सिंगा ची माह रमज़ान इंतज़ाम दे दाशान पज वक्त मुंजुम इंतज़ाम दे। अल्लाह दे मुँह टोल दीनदार रखी द माह रमज़ान शरीफ रातग और आमद दे अल्लाह जुम द टोल पार खैर जरिए गर्जी मुंदे वत अल्लाह तबारक व तआला तरु ताज़ा साथी द इबादत द तिलावत द ज़िक्र अस्कार द नेक व आमालो तौफीक ते अल्लाह तबारक व तआला मुँह टोल तरा नसीब की। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि।